ورته ولېږئ نو بیا به هم کار سم شي. نه نه باجوړ والا هم زموږ وروڼه دي، ټول زموږ وروڼه دي. خیر دی بابا ټیک وایي، بابا ټیک وایي. درې مروزې د یاره بوری له راځي، بوری ورته نه میلاوېږي. سټورونو کې سوډه دا خو دې ته په 1000 روپۍ تروړه پرېوته، په چې په 90 وته دا پرېوته، دا په 1000 روپۍ تروړه دی، بیا ته پرېوته. روټۍ او تیار روټۍ شپږ ورځې د 400 پی زه بیا په لاین اخلم. پوره دا د نیمه ګنټه شوه، نه اے سی راغی، نه دې سټور ته چې کم دی نو بل څوک رالل. دا ګرانو کتونکو شعر ناپرسان دی، دې نه پس په موږ هم لاړ شو، مجبوري ده لاړ به شو. نو څه به کړو، خدای دې د دې خام مل شي. کتونکو په پاکستان کې ژوند کوو، یا بیا په پښتونخوا کې ژوند کوو. یو خوا خو ګراني ده، بل خوا ضلالت دی، بل خوا پیسې ورکوو، او د هغې باوجود هم منتونه کوو. خو نه خبره سر دا کوم چې دغه سرکاري کوټه یعنې دغه وړه په 6,500 په بعض ځینو کې په 200 خرڅېږي، په یوټیلیټي سټور کې په 648 روپۍ یعنې 2 روپۍ کم په 6,500 خرڅېږي. خو د هغې دپاره چې کوم دی دې ابیلی دا بوتل ورکړه، نو دا بوتل چې ورسره ستي نو دې سره یو خو به دې دا ګردې ټیک وي، او دا به چې ورسره ده طاقتوره وي. ابې خرابېږي که نه، خرابېږي، ګردې م خرابېږي، ګردې مې خرابېږي، ښه راله نه دی، د معدې تکلیف مې دی. نو تا به ورته چې بل څه راکړه که نه؟ ته مې وویلې که نه، نو مني یې کم دی. بوتل تاله نه دی ښه؟ نه که نه، زه وایم چې دې په ځای راله صابون راکړه، بل څه راکړه، جامو وینځل، جامې خو به پې وینځو که نه. نو زه ځکه وایم که نه دقه خبره کوم. راشه دې خواته راشه. السلام علیکم. هلکه مشره راشه دې خوا بیا راشه راشه. هلکه سټور والا، سټور والا، سټور والا مشره د دې په ځای والا بل څه راکړه. غریبه ښځه تاسو پې دا بوتل وڅښئ، تېرې والا دا ګردې خرابوي، په دې کې مونږ بوتل نشو څښلی، ته څښې. دې بوتل په ځای والا بل څه ورکړه ورور مې. اوس اوسګار نه یې څه ولې څه کې دا والا ورکړه، به تاله بیا راځي قریب ورکې. بس ستا نوکره ده څه عجیبه سړی ده، تاله به بیا راځي. واله دا بوتل مړه دا دوره دغه خو مه کوه، ونیسه دا بوتل. هله بخ ګوري زه ورته څه وایم، ورکړه ولې بوتل ولې ورکړه، د دې پیسې ورکړه، دې پیسې ورکړه، ځان لې خرڅ کړې، پیسې ولې ورکړه دي. ها وی چې څوک راولي راوله، بند کړه موبایل راکړه، مه بندوه مه بندوه موبایل راکړه. څوک راولي را بل موبایله. دا ګرانو کتونکو دا یوټیلیټي سټور والا بدماشان جوړ شوي دي. دا خلک ورته هسې د بېوقوفه ښکاري. دغه به وو زما موبایل راوله، زه دا ډي سي میلاومه چې دا شعر ناپرسان دی، دلته کې زما په 400 کې بشي کوي. راوله 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 راشه بیا دې خو ودرېږه، دې خو ودرېږه، دې خو ودرېږه. تاسو ټول ګواه وي چې څوک راولي راوله، ویلي دي که نه؟ دې سټور والا ووي چې څوک راولي راوله. دا د بدماش بچی دی، دلته د پلاتون بچی، دلته به ستا بدماشي چلیږي. ګرانو کتونکو زه ډي سي صاحب، زه ډي سي میلاومه، زه ډي سي 400 میلاومه. زه ګورم چې څومره انصاف دی په 400 کې. السلام علیکم سر، السلام علیکم. دا ډي سي مې میلاو کو، ډي سي چې کم دی نو نمبر یې کټ کو. دا ګرانو کتونکو دا زمونږ 400 ده. موږ د نوکر پیشه سړي چې خیال ساتو نو په دې وجې ساتو چې موږ وایي بچو له رزق ګټي، خو هغه هلته کې څه کوي، هلته بدماشي کوي. السلام علیکم سر، السلام علیکم. دا ستاسو د وړه دوی پیرې مې ورته میلاو کو. غم مه کوه، دا نه ولاړ وي انشاءالله، دا به نن به خل به روباسو. خل به روباسو. دا زه دې وخت کې دا د ډي سي پی یې میلاومه. ګرانو کتونکو دې وخت کې زه د کم سټور دی ابیلی دا بوتل ورکړی دی،
په دې غریبه غریبۍ کې لاول خو دا خو ما اوس او دیسي بوتلې روړې دي نو زمونږ له مری خرابوي او دلته کې دا زمونږ نمبر څوک نه اوچتوي نه دې غریبو به څوک دې قطار ورته وښایه لکه دا قطار یې هلته کې صاحب ناست دي او صاحب ته زه صرف دا خبره کومه چې لکه دا بوتل ولا واپس کا نو هغه ما ته په جواب کې څه وویه چې څوک راوستی شي نو هغه راوله دا یوټیلیټي سټور دا په تنګي روډ باندې دی ما خو د دوی دغه کو چې یاره زه پرده واچوم ولې چې روزانه راله خلکه حمیده الف خان شیرپو نیکه په دې تنګي روډ باندې یم د یوټیلیټي سټور مخې ته په سوونو خلکه ولاړ هغه نمبر اوچت نه که دلته کې دا سټور والا دي او سټور والا چې کوم دی هر سړي له ورپسې کولډ ډرنک ورکوي که نه وړو پسې او خو څوک راوستی شي نو ویره والا هلکه ټولو دا ووې که نه دا د ډي سي کس دی ګورو چې دوی څه کوي ښه انتظامیه ده دا د ډي سي پی دی خمیز سره خبرې کوم ښه خمیده زه د سټور مخې ته ولاړ یم دا په تنګي روډ باندې پاپړۍ په روډ باندې چې دلته کې 2 منټه کې دی سیزیري بیا هغې نه پس نورې خبرې کوو ښه ګرانو کتونکو موږ هر سټور مخې ته داسې په سوونو خلکه وینو زما خویندې میندې ماغه دی ذلیله ولاړې دي سټور والا هغه نه پلاتون جوړ شوی دی باچاګردي ده د دوی د وړاندې ورته زه اواز کوم ورته مې وي صاحب څه خبرې وکړه بالکل ویډیو والا بیا به خپئ څوک راوستی شو یې غراول څوک راوستی شو یې راولي ستا زور ګوره ما بده خبره وکړه نه صحیح خبره ده ما څه بده خبره کړه ویډیو والا ما څه بده خبره صحیح خبره بالکل صحیح ده چې دا ولا بدل کا ها ورګو صبر کو سي مروړه راځه به ابه ستاسو وړاندې ورته وي ویني بدلوما ویني بدلوما نه بدلوما نه بدلوما دا ګوره جی دا مسلمانی ده دا الله د قهر نه یریږي خو دا خبر نه یریږي نو لکه موږ په دې کومه ذله کې جون کوشر نه پرسان دي او په ایمرجنسي کې چې بیا اوچت نه کی نو دلته کې په دې دا ځان لپاره چغې نه وم دا صورت حال دی نه نور الله مې لو خیر دی چې تخي سټي خیریت دی دا په داسې انداز کې چې خبره کوي ما سره خبرې مه کوه صاحبه ما سره خبرې مه کوه ته به ډېر تا باندې ته ډېر پوره یې ته پوره یې او زه چې 400 کې الف خان شیرپو هم جون کوي ښه پټ پناه باندې صحافت نه کوي سریام یې کوي کلیام یې کوي په چوک کې کوي ټول افسران چې کوم دي دا وره غوړه زمونږ نوکران دي ښه زمونږ په ټیکسونو دوی له تنخواه ورکوي دلته کې دوی پلاتونان جوړ شي چې نوکري غواړي منتونه کوي او چې راشي نو د قورې ته وګوره په تندي یې 12 بجې وي دا په کوم انداز کې چې کوم دی ته څوک یې دا د خبرې دي په کومه 3 ګنټې دا به اوس بندوي دا به بندوي د دې یوټیلیټي سټورونو والا موږ ډېر خیال ساته ها بابا نه میلاویږي 3 ورځ ده او چې درشي بوتل به هم دله درکړي او په سټور کې 548 روپۍ ده 548 ته خو بیا څو پیسې ده نه واخیستې 1000 روپۍ مې ورکړې وې 2.5 یې بېرته راکړې او شل 2.5 او 2.5 او شل په 200 بوتل په څو شو چې 270 ته کټ کړی 1000 نه 270 ته کټ کړی 70 ته کټ په 1 روپۍ دی غریبې ښځې له دا بوتل هم ورکه که نه دا ډي سي له ورکه دا د یوټیلیټي سټور هغه مشران چې کوم دي دا په هغوی باندې څکه نو هغوی به ورسره معدې ښه کېږي موږ غریب سړی دوړو خورو دا هم د خوراک نه دي خو دې سره زموږ معدې چې کوم دي نو ټیک ټاک کېږي بس موږ دې سره عادت یو دلته کې سټورونو والا ټولو سټورونو والا ته وایم چې زه دې سټور ته رالم صرف مې دې سټور والا ته ښه په ډېر په طریقه باندې ووي چې ایسې به دا ولا بدل کا هغه ما ته په جواب کې وایه چې بیا دې راشي نو دا بیا کوم ځای نه راغلی شمشودي سکري دې لګولې ده 50 روپۍ 50 روپۍ د دې ته وایي بیا دې راشي نو ماله غوسه په دې راله چې دا به بیا راځي او دې صاحب لا دلته پلاتون نه دی دې پلاتون سره به چې کوم دی بیا دا بدلی دا دلته کې چې د سټور کې کومه پلاتون ناست دی نو دی به بیا بدلی نو 500 دا لګېدي
50 په دې نه 25 نه هغه به ولګي دا بوجه دې ته په 1000 روپۍ پرېوته په 1000 ورته پرېوته که وی که نه خبره په دې کومه چې تاسو ګواه یې ځکه چې د دې سړي یا به دې نوکري کوي یا به 400 کې صحافت کومه نوره اورې دا ولې چې د دې ښځې نه نور مې دا مونږ در سره ټول ځو چې کم خواوې ټول در سره ځو دا همداسې ټیکو دا پلاتونان راغلي دي ټول سټورونو والا ته نن سریعام به ما چې دا دوکې او دا پراډونه بس دې بند کې سره باندې دې حکمرانانو ګرانې کړې ده او څه چې کوم دی نو دې سټورونو والا را باندې ګرانه کړې ده دا مال په 1000 روپۍ ورسره بوتل راکړه 50 یې ورسره یو ډهه کوي 50 د بله ډهه کوي اورې او ما اوس انتظامیې ته کال کړی دی ګورو چې انتظامیه څومره وخت کې راځي نو بیا به ګورو لږ یې بند که ولته ولېږئ نو بیا به هم کار سم شي نه باجوړ والا هم زموږ وروڼه دي ټول زموږ وروڼه دي خیر دی بابا ټیک وایي 3 مروز د یاره بورې له راځي بورې ورته نه میلاویږي 3 مروز ده دې بازار کې ریړه چلی ګرانو کتونکو زه دې سټورونو والا ته وایم چې تاسو د دې په ځای صرف ورکړی وي د دې په ځای د صابون ورکړی وي د دې په ځای چېرته دال چڼه ورکړی وي نو کور به یې پخ کړی وه نو دا غریبه زنانه چې دا بوتل سکي او څه پسې به سکي لکه دې نه مخکې چې څوک رې نه څه به وسکي که نه هسې به یې څه به بوتل مونږ سکو او سوډه یې ورکړې ده بوتل هم نه دي په سټورونو کې سوډه ده دا خو دې ته په 1000 روپۍ تروړه پرېوته په چې په 90 وته دا پرېوته دا په 1000 روپۍ تروړه دی بیا ته پرېوته دا څونه ظلم دی څونه زیات دی 50 روپۍ کری ورکړې ده 50 په بیا ورکړې دا څونه زیات یو ظلم دی چې دا بیا راغلی سر راغلی په 1000 ګرانو کتونکو دا وګورئ جي دې خلکو ته وګورئ دا ویده خان د ناظر نه دی الله پاک وساته دا د خان ناظران دي دلته کې چې په یو سټورو کې ناست دي په سټورونو کې چې ناست دي د دوی را باندې بیلو کومه د سیاسي خلکو را باندې بیلو کومه د سیچو را باندې بیلو کومه د ټریفک والا را باندې بیلو کومه موږ دغه جوړ کړي بېوقوفه قام یې رانه جوړ کړي دي ذلیله کوي هم چې کله یو خوا راکاږي او کله بل خوا راکاږي او چې دلته کې راشو نو بیا منت زاري او منت زاري پیسې هم ورکوي او منتونه هم کوي دا سار راغلي دیاړی پرېښي چا جبه کې دیاړی پرېښي دي درې ګنټې وشوې 3 ګنټې دلته پلاران او پلاتونان راغلي دي اورې بیا درته ښیم ګرانو کتونکو زه چې د کوم سټور مې ته ول راشه بابا روټۍ او تیار روټۍ شپږ ورځې روټۍ مې تیار کړه دا کوم ځای بابا زه سټیشن څو بچي دي 15 او کار څه کوي د پنچرو منچرو کار کوم بل دوکان دی چا سره ښه شپږ ورځې دې وشوې چې د تیاره ډوډۍ راوړي ارزان وړو پسې ګرځي میلو درته نه شو سهار هم تللی ما میلو نه شو وایي ټوکن واپس ټوکن مې ورکړ هغه واپس دغه شو ته اوس د سار به اوس بېغمه لاړ شو سار به ورته ما دې زهور دوکان کې بوجۍ ښودلي ښه د زهور دوکان کې ورته بوجۍ ښودلي هغه له پیسې ورکړي دا دغه ځای کې دوکان نه دی دلته اوس بېغمه لاړ شه بس دا شپږ ورځې ګرانو کتونکو شپږ ورځې سار به دله زه بوجۍ راوړم اورې پیسې ورکوي ښه په پیسو کې شپږ ورځې تېرې کړه او منتونه کوي په پیسو کې شپږ ورځې تېرې کړي او منتونه ورکوي زه ګورم دا کافي وخت شو لکه څونه وخت مې وشو دا درته زه صرف د 400 د انتظامي کردار ښیم چې دا زه 400 انتظامیه ده دا زه بیا پیه چې کوم دی نو هغه بیا پلای نخلم د 400 پیه زه بیا پلای نخلم پوره دا د نیمه ګنټه وشوه نه اے سی راغی نه دې سټور ته چې کوم دی نو بل څوک رالل دا ګرانو کتونکو شعر ناپرسان د دې نه پس په موږ هم لاړ شو مجبوري ده لاړ به شو نو څه به کړو خدای دې د دې خام مل شي دا نمبر نو چتی ښه دا د ډي سي پی دی دا نمبر نو چتی دا وګوره ډي سي اوچت نه که اے سی نو چتی په داسې ضلع کې ژوند کوو دا د پی ایس ای به کافي وخت شو کافي وخت د سټور والا بدماشي روانه ده په شعر ناپرسان 400 کې ژوند کوو جي او څوک درانه لل څوک درانه لل سیبه دا وګوره دا د نمبر اوچت کړی دی د سره څه کې
وګوره ښه دې خبر ته غوږ کېږه. راشه راشه لکه دې راشه که نه دا ورته وایه دې کې رحم نشته ترس پکې نشته دې کې ترس نشته دې به راکجه ووایه څه وایې څه وایې قسم په خدای چې لور مې د رزړ هسپتال کې داخله ده ماشومه د څلوېښتې لور راغلی یم نمبر ته وړو کې ولاړ یم دلته دا خلک راځي بې نمبره پکې څوک راځي څوک څه کوي څوک څه کوي چې کوم د دوی خوښي دغه لوبه ده او بیا ورپسې راشه بوتل ورپسې ورکوه ابې ای بې ابې راشه ګرانو کتونکو به دې ته جوړ شو ابې څه شوه بوجۍ ستا وه دا د بوتل پیسې هم واله او به د الله نه به غواړو نور دلته انصاف نشته ښه زه هم پاتې رالمه ښه زه دا هم واله دا مې د بوتل پیسې درکړې زه پاتې رالمه دا زما د 400 انتظامیه ده خدای دې د دې قام مل شي خدای دې د دې قام مل شي دا د یوټیلیټي سټور وچه باچاګردي ده دغه بیله ما پیسې ورکړلې او دې سټور والا چې کوم دی هغه بوتل هغه خپله منماني او بدماشي یې برقرار وساتله دغه زمونږ حیثیت دی او دغه زمونږ په شعر 400 کې د قام دا خبرې دي ابې ځه ابې راځه څه شوه په 1000 روپۍ ورته بورۍ پرېوته که الله دې زموږ ستاسو مل شي ډېره مننه